علم البلاغت متن مقصد خو مدح و علم بلاغت توابع البلاغت ابایس بیانې چې ما شروع د فن کې ولې خاص کړه ودا سبب بیانې سبب کې چوي چې علم بلاغت توابع البلاغت دا اجل دی علوم نه یو یعنی علوم یو اجل ډله ده هغه کې یو داو چې دا د قران خادم دي د قران عظمت او د اعجاز سره معلومیږي بیا ورپسې وایي د قسم ثالث وجه د تخصیص وایي چې مفتاح العلوم چې سکاکی لیکلا ده هغه تا قسم ثالث تخصیص ولې وکړ قسم ثالث چې علم بلاغت ته معنی دا بیان دا او بیان سره بدی ده دې تخصیص ته ولې وکړ نو هغه سبب وایي چې د قسم ثالث کوم نفوا دا یو نورو کتابونو چې نه و چې په دې فن چې لیکلیو اې د نفع ډیره زیاته الفت مختصرا وسته جواب ذکر کړي د لمه ځکه ما مختصر کتاب لیکل تلخیص لما كان علم البلاغت دا د فن تخصیص وجه سے چې علم معنی بیان ده بدی اکان القسم الثالث دا عطف ته علم البلاغت باندې دا د فن د کتاب تخصیص وجه سے چې قسم ثالث کې چې دا درې فن په کې پراته و د نفع ډیره زیاته و یو کتابونو نه چې په دې فنونو کې لیکلي ځکه مې الفت مختصرا ځکه ما دا مختصر تلخیص کتاب په دې فنونو کې جوړ کړ چې علم بلاغت سره تعلق ته معنی بیان سره بدی سره او قسم ثالث اختصاص مې ذکر وکړ اوس لما باره کې وای هو ظرف بمعنایز استعمال استعمال شرط یلی فعل الماضی لفظا و معنا اصل کې د دې ته اشاره کوي چې دا لما اسمی ده ځکه دا ظرف واقع ده ظرف اسماء نه حروف نه نو دا لما اسمی ده ظرف ته خو متضمن د معنی د شرط لره ځکه کله ظرف متضمنی معنی د شرط لره لکه اذ لم يهتدوا فسيقولون دلته اذ ظرفی ده هغه وخت چې دو په هدایت نسی فسيقولون هذا افك قديم نو دا ظرف ته اذ خو متضمن معنا د شرط لره ده ځکه په جواب کې فعل فسيقولون کې دا لما دغه څه ده دا ظرفی ده یعنی اسمی ده البته متضمن د معنی د شرط لره ځکه لما کان علم البلاغه دا شرط ته وکانه القسم الثالث پاتف ته او ریست الفت مختصرا هغه جزاء جواب ده ذکر هو ظرف بمعنایز دا لما اسمی ده ظرف ته په معنا د اس سره ده دا ترجمه ده لما کان هغه وخت چې و علم بلاغت هغه وخت چې و علم بلاغت وخت نه مراد مطلق وخت ده هغه وخت چې و علم بلاغت چې معنی بیان ده من اجل العلوم قدرن دا هغه ډلې د علوم نه چې لوی حیثیت لري اوس دلته وایي چې دا ظرف ته په معنا د اس سره ده لکه از ماضی کې استعمالېږي دا لما ماضی کې استعمالېږي ځکه په کانه داخل ده ا متول چې وایي چې دا ظرف ته به معنا اذا نو متول په تاویل باندې مبني ده ځکه اذا خو په مضارع داخلي دا په ماضی داخل ده نو دا مختصر کې چې وایي چې به معنا از دا صحیح وایي الته اذا کې تاویل ده ځکه یو اسم کله په بل اسم کې یو ظرف په بل ظرف کې استعمالېږي نو الته اذا نه مراد از ده اوس په سوی استعمال استعمال شرط د معنا مجازي بیانې چې لما خو ظرفي ده خدای شرط په ځای استعمالي
ځکه دلته شرط کې استعمال ده. ولی لما کان علم البلاغه دا شرط ته وروسته جواب ده الفت مختصرا سره. ځکه ویل یستعمل استعمال شرط، دا استعمالیږي په ځای د شرط کې. یستعمل استعمال شرط، یستعمل استعمال کلمه شرط، دا استعمالیږي په استعمال د په ځای د استعمال د کلمه شرط کې. ځکه ظرف کله متضمنی معنا د شرط لره. لکه دلته اما بعد، دا اما بعد ظرف ته کنه خو متضمن معنا د شرط لره ده. ځکه دا د مهما یکون په ځای قائم ده. نو مهما یکون خو جمله شرطیه ده، نو دا بعد د شرط په ځای قائم ده. دا ظرف، نو ظرف کې معنا د شرط کله پرته مجازن، او د شرط ظرف کې مناسبتی کنه. ځکه شرط خو ظرف نه خالی نه، شرط خو به ظرف نه، خامخا شرط ظرف غواړي. ځکه ظرف کله په شرط کې استعمالي. یستعمل استعمال شرط، دا استعمالي په ځای د شرط دی. یلی فعل ماضی لفظا و معنا، دا بیان د لغت کوي. یعنی لغوي استعمال دا ده چې دا شرط په ځای استعمالي. ا دې سره فعل ماضی یلی لما سره، لکه ایس سره چې ماضی یلی، دا استعمال لغوي سي. یعنی لغت کې دا داسې استعمالي، عقلی وجه نه ده، لغوي وجه ده. یلی فعل ماضی دې سره ټچ راځي په لغت کې فعل ماضی لفظا و معنا، لکه کان دلته راغلی. په پوهې په خبر دا استعمال لغوي ده. نو ګوره دا خبره وکړه، لما دا ظرفي ده. یعنی لما اسماء ده، حروف نه ده، ظرف کې استعمالي په معنا د ایس سره ده. متول چې وای په معنا د اذا ده، دا ټیک ته دلته چې وای ایس صحیح ده. ځکه په ماضی داخل ده، اس لما کان ماضی باندې ایس داخلي. ظرف کله متضمن معنا د شرط لره، دلته هم د لما متضمن د معنا د شرط لره. ځکه په سیوله یستعمل استعمال شرط، دا استعمالي په ځای د کلمه شرط. لکالته اما بعدو کې بعدو ظرف او متضمن معنا د شرط لره، که جمله شرطیه په ځای ولاړو، ما یکون من شین په ځای باندې بعد ولاړو. ا شرط ظرف کی مناسبت سته کنه، ځکه شرط ظرف ته محتاجی. ځکه شرط خو به ظرف نه راځي، ظرف خو خامخا غواړي. نو ظرف شرط محتاجی ظرف ته، نو دا ظرف شرط کې استعمال سم مجازن. گویا ظرف محتاج نه دا شرط محتاج ده، نو استعمال دی محتاج نه ده په محتاج کې. بیا بیان لغوي پسې وکړي، یلی فعل ماضی لفظا و معنا. لغت په اعتبار سره دې سره فعل ماضی یلی وي، لفظا و معنا دواړه فعل ماضی. لکه دلته کان ده، ودلته سیبوی وای سیبوی، چې دا لما کلمه د شرط ده. و انما یکون مثل لو، ادا لما لو غونډه ده. دا عبارت دلته سیبوی ولري چې لما شرط په ځای استعمالېږي. و انما یکون مثل لو، ادا په شان د لو ده. اوس دې باندې وهم وارد دي چې دا څنګه لو غونډه ده. یو خدای چې لو حرفي ده، لما اسمی ده، ځکه ظرف ته کنه. ظرف خو اسمی حرف نه، بیا دا څنګه لو غونډه ده. نو لو حرفي ده، لما اسمی ده. یو اشکال دا وارد دي. دوم دا ده چې لو راځي لپاره د انتفاع د ثانی لوجه د انتفاع د اولنه. لکه لولا علی لهلك عمر، کالی نه عمر به هلاک، لیکن عمر نه هلاک. لو راځي لپاره د انتفاع د ثانی لوجه د وجود د اولنه. کالی نه به عمر هلاک، لیکن عمر هلاکت منتفی، د قدرت علی موجود. لما خراجی لپاره د وجود د ثانی لوجه د وجود د اولنه. لکه دلته لما كان علم البلاغه من اجل اللوم قدرا ودك سرا الفت مختصرا. پولیس تراجی جواب هر کله چې علم بلاغت التابع البلاغت دا لوی علوم دلنه یو فرد وو، نو الفت مختصرا
ځکه دا مختصر تلخیص کتاب ولیکل په دغه فن. نو دا دلته لما راله وجود د ثانی لوجد وجود دی اول. وجود د ثانی چوکته لفظ مختصرا، وجود دی اول چوکته علم البلاغت من اجل العلوم، دا وجود دی اول. نو سوي څنګه دا سوي چې لما پشان دی لو دا الان کې لو حرفی دا لما اسمی وا دوم دا لو راجل پر د انتفاع ثانی لوجد وجود دی اول. لما راجل پر د وجود د ثانی لوجد وجود دی اول. چې دلته اول د علم البلاغت و توابع من اجل العلوم دا اول الفت مختصرا ثانی. دلته وجود د ثانی دا لوجد وجود دی اول نه مختصر می جوړ کړ ځکه چې علم بلاغت اجل دی علوم نه وکنه وجود دی اول. نو به څنګه سی وای چې انما يكون مثل الله. جواب دا دی چې دا تشبیه په شرطیت کې وای. دا تشبیه په شرطیت کې ده، په سببیت په اول کې ده. صرف د دوه خبرو کې تشبیه وای. لکه لو کلمه لو شرط کې استعمالېږي، اول شرط دوم جزاء. لما شرط کې استعمالېږي، یو دې کې تشبیه ده. دوم په دې کې تشبیه ده، په سببیت په اول کې تشبیه ده. لو راجل پر د انتفاع ثانی په سبب دی وجود دی اول. لما راجل پر د وجود دی ثانی په سبب دی وجود دی اول. نو دلته سببیت ته اول کې تشبیه ده، اول سبب ده. خو لو کې داسي چې انتفاع ثانی اول لوجي اول سببي په انتفاع ثانی پاره لکه لولا علی الله لك عمر. لما راجل پر د وجود دی ثانی لوجد وجود دی اول. لکه لما کان علم البلاغ دا ول دا وجود سے من اجل العلوم او ثانی را له الفت مختصرا. نو دا الفت مختصرا دا ثانی موجود سے لوجد وجود دی اولنا. اول چوکته چې علم بلاغت توابع البلاغت من اجل العلوم دی. دا تشبیه دا مقصد دی. اوس په دې باندې اشکال ده چې ته وایې چې لو راجل پر د انتفاع ثانی لوجد وجود دی اولنا. لو دې پر راځي نو دا هو ټیک ترجمه نه ده چې لو راجل پر د انتفاع ثانی لوجد وجود دی اولنا. لکه دلته په دې مثال آیت کریمه کې لو کان فی معالیه الا الله لفسدتا کاله هوا مؤثر په اسمانونو مزکو کې لفسدتا به فساد، لیکن فساد باطل، لیکن ثانی باطل فساد باطل. نو تعدد دی علاوه باطل. دلته خو انتفاع دی ول وجد انتفاع ثانی نه. اته خو لو راجل پر د انتفاع ثانی له وجد وجود دی اولنا. انتفاع ثانی له وجد وجود دی اولنا ته خدا سی ویلا لکه لولا علی لهلك عمر. و انتفاع ثانی دل ترغلی دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه د هلاک له وجد وجود دی اولنا چې حضرت علی صاحب ته خدا سی وای. الان کې لو راجل پر د انتفاع ثانی له وجد انتفاع دی اولنا نه، انتفاع اول لوجد انتفاع ثانی نه. لکه لو کان فی معالیه الا لا لفسدتا کاله هم مؤثر فساد بو، لیکن فساد باطل. فساد خو نسته معلومه څه چې علیه متعدد نه دي. نو دلته نفی د فساد دلیل د لپاره د نفی د تعدد. نو انتفاع ثانی دلیل د په انتفاع اول په پیرو کنه کاله هو فساد بو، فساد نسته خو ځکه معلومه څه چې علیه نسته. نو انتفاع ثانی دلیل څه لپاره د انتفاع اول. جواب دا دی چې لو دوه قسمه ده، یو لوی لغوي یو لوی استدلالي. یعنی یو لو دا په لغت کې استعمالي هغه دغه لو ده چې راځي لپاره د انتفاع ثانی لوجد وجود دی اولنا. لکه لولا علی لهلك عمر کې دا لوی لغوي ده. لغت کې لو داس استعمالي. ایو لوی استدلالي ده
استعمالي په دغه معنی کې چې انتفاع د اول لوجه د انتفاع د ثاني نه لکه انتفاع د تعدد دی علیه لوجه د انتفاع د فساد نه او کله کله خبط راځي په سامعینو باندې د لوجه نه چې دوه استعمالونه ناواقفي چې اصل کې لو کې دوه استعمال دي یو لغت استعمال دی یو د استدلال استعمال دی به خبط ذکر راځي چې اوس ګورو او تشبیه الاعجاز بالصور الحسنه استعاره بالکنایه یا خو پرونه داس کی ست وکړه یو تشبیه پرون ذکر کړه دی وجوه الاعجاز تشبیه ویلو او وجوه الاعجاز نه مراد و طرق الاعجاز د اعجاز د معجزې طریقې چې ا طریقې د بلاغت دي نو دا وجوه الاعجاز په ګډه باندې مشبہ هغه اشیاء چې پردو لاندې قیمتي حسن والا آئے مشبہ بھی دا استعاره بالکنایه بیا استار سره لازم او هغه اشیاء محتجب چې دي چې پټي پردو لاندې مشبہ بھی هغه سره استار لازم او استعاره تخیلیه اوس بل طریقه د تشبیه ذکر کړي چې اصل کې اعجاز وجوه الاعجاز کې اعجاز تشبیه ویل مزمر پزړه کې زړه کې ځکه وایي چې تشبیه عمل د قلب ده دا د خلی عمل نه ده خلی کې خو الفاظ ذکري التشبیه خو یو عقلی شای ده چې په صفاتو کې اشتراک ته وایي ځکه دا عمل القلب ده زړه کې به تشبیه وکړي د اعجاز تشبیه ویل د زړه صور حسنه او سره په حسن کې لکه صور حسنه کې حسنی نو دا معجزه چې د قران عظیم شان دغه چې کوم اعجاز ده دا ډېر حسن والا ده ځکه دا ذریعہ ده تصدیق ته په نبوت نبی صلی الله علیه وسلم او دا ذریعہ ده یقین ته په دې خبره چې قران عظیم شان دی الله سبحانه کتاب نو اعجاز مشابه کو صور حسنه او سره لکه صور حسنه کې حسنی اعجاز کې حسن ده چې دا تصدیق پر وسیله ده د قران عظمت ورسره چرګان تشبیه چې مراد تشبیه دا مراد چې دا اعجاز څه ده دا د صور حسنه او یو فرد ادعای ده لکه ته زید تشبیه ز اسد سره وایي دې څه مطلب دی دې دا معنی چې زید اسد سره په صفاتو کې شریک ده تا عقل وایي دیو جن زوایا چې دا زید فرد ادعای ده د اسد دام یو اسد ادعای ده ما په داوي دا سي اعجاز څه ده دا صور حسنه سره مشابه سره دا ادعاءن فرد سره د صور حسنه بیا ذکر د مشبہ چې اعجاز مراد مشبہ چې دغه اعجاز ده خو کانو من افراد المشبہ بي گویا کې دا فرد د صور حسنه ده ځکه موږ وایو چې ذکر د مشبہ مراد مشبہ بي نو مشبہ بي خو نه مراد خو دغه مشبہ مرادي خو چون کې تا ادعا کړی چې دا افراد د مشبہ بي نه ده ځکه به وایي چې دا ذکر د مشبہ مراد نه مشبہ بي چې دا په خپل ده دا استعاره بالکنایه کنایه ولې ورته وایي ځکه دا کنایه یې کنه دا تعبیر مشبہ بي نه چون کې وجوه سره هغه صور حسنه سره لازم وجوه دي مخونه نو دلته وجوه اعجاز ته ثابت نو دا لازم د مشابه ته ثابت څه ادا لازم تخیلی ده ځکه هغه حقيقي مخان خونی دي صور حسنه چې معجزې ته ثابت دي خدا تشبیهی مخونه چا طریقې د معجزې دي چا طریقې د بلاغت دي دا داسې لکه مخان نو لازم د مشابه ته ثابت کدا استعاره تخیلیه ورته وای ځکه تا په خیال کې تشبیه چي تا په خیال کې استعاره بالکنایه راولې چیرې دا لازمه ثابت کړه دا مشابه ته معلومه دي چې دا مشابه فلانکی چی سره مشابه کړی ده هغه استعاره بالکنایه تا په خیال کې غورځي ولی لازم د مشابه چې مشابه ته ثابت کې نو خود به خود دا فیصله عقل کې چې مشابه لوازمونه خدا نه ده دا خو د مشابه لوازمونه ده معلومه چې دا مشابه هغه سره مشابه کړی ده مشابه سره نو دا وجوه کې استعاره تخیلیه استار ور سره مناسبات د مشابه نه دي دا دی وجوه د صور حسنه مناسبات دي ستر چې هغه ستر کې پټي چې ان ناوي مثلا نو ستر ور سره مناسب ده
نو دی وجه ذکر د استار ترشیح دا استعاره ترشیحیه ده ذکر ویل او تشبیه الاعجاز بصور حسنه دي یا دا اعجاز معجزه چې د قران عظیم شان دا مشابه کړی دا صور حسنه وسره په حسن کې استعاره بالکنایه ده و اثبات الوجوه له التخیلیه ابي وجوه ثابت کړی دي له د معجزې ته چې دا وجوه خیالي دي دا تخیلیه ده دا تا په خیال کې اچي تشبیه هغه استعاره بالکنایه ځکه لازم دي مشابه بي ده متازین چې راځي چې دا فلانکیش سره تشبیه ویل و ذکر الاستار ترشیح ادا ستر دا ترشیح دا تزیین ده د مشابه بي د سره مشابه بي ته کې تزیین راځي چې هغه صور حسنه و نظم القرآن تالیف کلماتی مترتبه المعانی متناسق الدلالات على حسب ما يقتضي لك و زوای چې تا داسې ویلو چې و به یکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها په دې علم بلاغت سره د اعجاز مخونو باندې کومه پردې پرتی دي په نظم القرآن کې د قرآن نظم ده د قرآن عبارت ده اکه معجزې مخان پراته دي چې طریقې د بلاغت په باندې پردې پرتی دي نو په دغه فن سره چې دا تصدقه د سره پردې اوچته سي هغه وجوه الاعجاز چې دي هغه نه پردې اوچته سي نو ته حقیقت تی وجوه الاعجاز معلوم سي چې طرق عالی د بلاغت دي دا په دغه فن سره دا معلومه دي نو نظم القرآن نه خدا مراد ده کنه چې دا اعجاز چې کومه طریقې دي بلاغت والے دا د قرآن په عبارت کې پرتی دي نو بس چې فن وای نو پردې ونه اوچت سي وجوه الاعجاز اترکو د بلاغت نه نو نظم القرآن نه مراد عبارت ته قرآن ده نه خو الفاظ القرآن وای کنه ځکه عبارت کې قریب تر لغوي ټکای الفاظ دي نو الفاظ القرآن وای نو نظم القرآن چې وای سره چې نظم کې بود پروت ته ولې نظم خو پیرلو ته وای د ملغلرو پیرلو ته نظم وای نو تا قریب لفظ نه وای عبارت ته قرآن باره کې چې وزه ده چې الفاظ القرآن دی یو بیت ټکا کې نظم القرآن سره دی چې نظم الدرر ته وای فی سلک پتار کې چې ملغلره پیره دا جواب کې دا وای چې اصل کې قرآن تما د نظم نسبت وکړي چې دا معجزې وجوه چي دي دا طریقې د بلاغت دا د قرآن په نظم کې پرتی دي الفاظ په ځای کې نظم ویل ځکه نظم لفظ کې فرق تکړه لفظ مطلق ما يصدر عن اللسان وما يتلفظ به اللسان مطلق خلینه ساده ساده تلفظ وای نور دې کې چې رعایات نه نور چې خصوصیات نه حالانکه د قرآن الفاظو کې ډېر خصوصیات دي چې هغه پر نظم ټکای وضع کېدای شي هغه ده چې د قرآن کوم الفاظ دي کنه دغه قرآن الفاظو کې دا قرآن الفاظ چې دي دا مشتمل دي په معانیو داسې معنی چې بلغای قصد کوي چې بلغای په وخت استعمال کې کومه معنی قصد کوي نو دا په دې قرآن الفاظو کې پرتی دي ځکه من نظم سره تعبیر بلغا څه شي قصد کوي معنی قصد کوي څه شي معنی لکه تاکید تقدیم د مسند له تقدیم د مسند کله اسمیه کله فعلیه مبتدا کله معرفه کله نکره متخصصه دا معنی دي دا بلغا قصد کوي په خپل عباراتو کې ایو حقیقی مراد ور سره سره نو داسې په قیمتي صفت چې مشتمل آتا نظم وای آتا صرف لفظ نه وای اکه نظم معنا پرته لکه نظم په ملغلرو کې استعمالي ملغلرو کې قیمتي صفاتی دلته الفاظو کې صفات دي قرآن کړه هغه دا چې دا مترتبه المعانی دي یعنی دوی کې معنی دي مرادونه دي لکه تاکید تقدیم د مسند کله فعل کله اسم کله مبتدا معرفه کله نکره دا سه نور ډیر چې کوم صفات الفاظ پر ذکر کیږي هغه صفات باندې د الفاظ چې مشتملي هغه سره بلغا
خاص مرادونه حل کوي چې هغه مرادونه چې بلغه هغه ته رسی بل چا رسای هغه ته ممکن نه دی وجنا نظم ټکای استعمال لکه نظم ملغلرو کې استعمالي هغه کی صفات دي دلته صفات دي په الفاظو کې بل ادا ده چې الفاظ خو مطلق الفاظ ته وایي کنه النظم دې ته وایي چې مترتبه المعانی متناسقه الدلالات نظم یو الفاظو کې استعمالي دي چې په دلالاتو کې تماثلی تناسق معنی تماثل دلالت نه مراد دلالت اصطلاحي ده لکه کله دلالت لفظ ذات مطابقي کله دلالت لفظ ذات تضمني کله دلالت لفظ ذات التزامي بیا دو کې کله تناسقي تناسق معنی تماثل تماثل معنی څه تماثل دا معنی چې دا په موضع امثل کې استعمالي مطابقی دلالت په داسې ځای کې استعمالي چې دا مطابقی دلالت سره دا جای زیات امثلی امثل معنی زیات مناسبت لري بیا تضمنی پسې استعمالي نو دا تضمنی استعمال دا زیات امثلی یعنی زیات مناسب دی مقام موقع سره بیا التزامی زیات مناسبی په دغه ترتیب باندې ګډ وډ نه استعمال چې مثلا یو ځای مطابقی بیا جای د تضمنی او بیا مطابقی استعمالي داسې نه یا جای د التزامی او ته تضمنی استعمال کې داسې نه بلکې په دلالاتو کې تناسقی امثلیت یعنی هر دلالت په داسې جای کې استعمالي چې دا جای د پاره ډیر زیات امثله مناسبي چې عقل د بلیغ تقاضا کوي لا توالیا فی نطق وزم بعض الی بعض صرف نظم دې ته نه وای چې وس پای در پای وژغېږي پای در پای وژغېږي اب بعضی ټکی بعضی سره یو ځای دې ته نظم نه وای نظم دغه ته وای چونکه قران الفاظم دغه سي دي چې مترتبه المعانی هم دي یعنی دو کې چې خصوصیات پراته دي تاکید تقدیم وغیرہ چې دا خصوصیات بلیغ مراد کوي ا دې سره مقاصد ته ځان رسي دا د قران په الفاظو کې پراته دي په دلالاتو کې تناسق ته امثل جای کې دلالات پراته دي زیات مناسب جای کې پراته دي دا څنګه چې به مناسبت دلالات دي چې عقل د بلیغ تقاضا کوي نو دا خو د قران الفاظو کې ډېر غټ صفات رااله لکه ملغلرو پیرولو کې چې صفاتی دلته هم پکې رااله ځکه نظم پکې استعمال کوي الفاظ نه ویل ځکه الفاظ خو کیف متفقه وای چې لفظ لخلی وځي بس کدا خصوصیاتی پکې کني پکې دیو جنا نظم القرآن ویلا لفظ القرآن نه ویل دا ګوره ونظم القرآن تالیف کلماتی نظم القرآن څه معنا تالیف کلماتی جوړول دي الفاظ د قرآن دي کلمات به معنا مطلق لفظ مترتبه المعانی چې په معنیو مرادو د بلیغ کې ترتیبي معنی نه مراد هغه معنی هغه امور چې بلیغ مراد کوي هغه سره د خپل مقصد ته ځان رسي لکه تقدیم تاخير مسند معرفه نکره نو جوړول د کلمات او الفاظ د قران مترتبه المعانی په دغه صفت موصوف چې په معنیو هغه امور کې چې بلیغ مراد کوي عام مرتب واقعي بلا ترتیب نه په خپل موضع کې پرتی کم موضع المطلوب چې کم جای مطلوبی د بلیغ التدا معنا پرتی د تقدیم د تاخير د تعریف د تنکیر په پیړو کن ترتیب دا معنا چې په جای مطلوب کې دا پروت دا معنا تاسو نه چې مطلوب یوي ادا جای بے جای پرته لکه تاکید تا مثلا په اول دی جمله کې مرادي او بیا تاکید اخیر کې یا مثلا ته تقدیم مسند په مسند وای او دا په اول دی جمله کې وای او بیا اخیر کې راشي دا غیر ترتیب وارسي متناسقه الدلالات دا سه الفاظ متناسقه الدلالات
چې تماثل لري په دلالات اصطلاحیو. متناسق معنی تماثل، تماثل نه مراد دلته امثلیت ده. امثلیت معنی زیات لایق. متناسقت دلالات چې زیات لایقي دلالات تیغه خپل جیونو سره الله حسب ما یقتضی العقل مطابق هغه سره چې عقل تقاضا کوي. عقل نه مراد عقل دی بلیغ. لا توالی فی نطق، نه پای در پای د الفاظ را رول فی نطق په ژغ کې، چې په ژغ کې پای در پای را وزم بعض الی بعض بعض ټسکه بعض سره کیف متفقا چرنګ چې پریوته، چې چرنګ پریوته نه داسې نه. وکانه القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنف الفاظل العلامه. اوس دا خو د فن وجه ویله چې ما د علم بلاغت التوابل بلاغت تخصیص ولې وک، ځکه دا خو ډېر اجل علومونه یو فرد دی. د قرآن اعجاز سره معلومه ده. شاده تخصیص وجه باندې خو پوښل، ځکه تا دا کتاب دی فن کې خاص خو نه. دا فنون چې دي چې بلاغت ته توابل بلاغت دا ډېر کتابونه لیکلي دي. ایضاح لیکلي دي، شیخ عبدالقاهر جرجانی لیکلي دي، ډېر علماو لیکلي دي. تا بلاغت او بدی بیا تا تخصیص ته قسم ثالث ولې وکړه چې دا بلاغت بدی چې دي دا په قسم ثالث ته سکاکی کې لیکلي دي. مفتاح العلوم، مفتاح العلوم کې ډېر علوم دي. یو پکې قسم ثالث ته پای کې دا درې علم پراته دي. بلاغت معنی بیان بدی دا پکې پراته دي. نو د قسم ثالث تخصیص ته ولې وکړه. نور کتابو کې به د بلاغت بدی کتلیو باندې باندې به شوري کړي و، هغه وضاحتونه به کړي و، هغه ته چې کم حاجاتو په شیخ عبدالقاهر کتابو کې یا نور کتابونه دي هغه کې کتابونو کې کم د فنون پراته خو هغه کې به شوري کړي و، هغه وضاحت پدې کړو. نو قسم ثالث تخصیص ته ولې وکړه تلخیص پاره چې تلخیص کتاب تا متعلق قسم ثالث هیڅ پورې د مفتاح العلوم نه هغه کې د تنقیحات وکړو، صفایګان دې وکړي، زیادات ته وکړو، مثالونه دې زیاتی راوړو، گواهان دلایل دې زیاتی راوړو. دې تخصیص ته ولې کو قسم ثالث دا وای چې وجه دا ده چې قسم ثالث خو یو فاضل علامه لیکلو ابو یعقوب کنیت ته یوسف نام ده سکاکی صاحب. سکاکی وې ځکه ورته وای چې دا سکاک یو کله ده قراو د عراق نه. بعض وای چې نه سکاکی ځکه ورته وای چې دو زرګرتوب کار کولای. سکاک منا ولیکون کای د سرو د سپینو نیکونو پیدا کار کاو ځکه سکاکی ورته وای. دا فاضل علامه چو دا په د فن د بلاغت کې لوی امام وو. دا قسم ثالث دو معلومی با چې لوی امام خدا مانه چې فنی مهارت لري. نو خو معلومه چې دا قیمتي علم باید په کې ذکر کړای، د فن حق پیدا کړای. یو نو فضیلت عالم دلالت کې فضیلت کتاب، ځکه فضیلت علت دلالت کې فضیلت معلول. دیو جن معلومی چې دا کتاب به قیمتي کتاب. بل دا چې دا قسم ثالث په خپل څه ده د نفع ډیره زیاته و د منافع د یو کتابونو نه چې په دې فن کې لیکلیو. فن کې هډیر کتابونه لیکلي سلیو خو د نفع نورو کتابونو نفع نه ډیره زیاته و. هر کولې زیاته و دلیل څه ده وې ځکه لکونی احسن ترتیبا یو خو ترتیب ډیر مزدار نورو کتابونو نه. بل دا ده چې تحریر ډیر کاملو. تحریر چیرته وای صاف کلام چې هغه کې فضول خبرې نه چې څومره محتاجونه نه شیانی دلایل علتونه ټول پکې پراته مې د تحریر وای. نو یو خو ترتیب مزیدار، بل تحریر ډیر قیمتي وو، یعنی صاف عبارت چې څومره امور ته ضرورت و اپ کې وو، دلایل مثالونه علتونه اسباب. بل دا د قواعد د فن چو هغه پر دا کتاب جامع و. بس دیو جن ما د قسم ثالث تخصیص وکړ دا و. وکانه القسم الثالث من مفتاح العلوم دا اسم د کانه دا قسم ثالث من مفتاح العلوم دا بیان د قسم ثالث ده من تبیزی ده. و قسم ثالث د مفتاح العلوم نه چې دا بعضی حصہ ده الذي صنف الفاظ العلامه دا مصنف مقام بیانې
هغه چې دلته جوړ کړو فاضل ایزا فضیلت و صفت علمیه. فاضل دا معنی چې د فضیلت مالکو، فضیلت مراد صفت علمی. العلامه لوی علم والو ابو یعقوب صاحب یوسف سکاکی چې د سکاک کلیو تغمد الله بغفرانی د دعا ورته کوي الله دې د پټ کی بغفرانی په خپل مغفرت سره. یو مغفرت ته یو عفو ده. مغفرت خو دې ته وایي چې ګناهونه معاف کړي الله، یعنی تا ته سزا نه درکړي. اگر که نامه اعمال کې پراتی به دې ته غفران وایي. عفو ده چې نامه اعمال نه میټاو کړي الله سبحانه به دې ته عفو وایي. اعظم ما صنف فی، دا خبر ده کنه ده. اعظم ما صنف فی ای اسم اعظم و نفد قسم ثالث اعظم منافع ما صنف فی، لویا د منافع د یو کتابونو نه صنف فی چې علی کلیسریو په دې فن د بلاغت کې ای فی علم البلاغت و توابع دا تعین مرجع من الكتب المشهوره. دا د ما صنف بیان ده چې د نفع لویا وا د منافع د یو کتابونو نه چې په دې فن کې تصنیف سلیو. اچھا چې تصنیف سلیو من الكتب المشهوره چې کتابونه دي مشهور. دا مقصد چې صرف دا نه چې قسم ثالث نفع والو، نفع ذات و مطلق کتابونه نه و نفع ذاته، بلکې هغه مشهور کتابونه په دې فن کې چې وو هغه نه د نفع ذاته و. من الكتب المشهوره چې کتابونه مشهور دي. بیان لما صنف، دا بیان ما صنف ده چې هغه تصنیف سلیو فی په دې فن کې هغه کتابونه مشهور وو. نفعا اوس دا دفع دی اعتراض کوي چې لکه نسبت اعظمه چې دا قسم ثالث اعظم وو په نسبت سره ما صنفته دي کې خو ابهام ده. قسم ثالث اعظم وو په نسبت سره هغه کتابونه ته چې په دې کې لیکلي سلیو، نو دا اعظمیت په چه اعتبارو؟ مصنف ته نسبت وو، کم مقام ته نسبت وو، کنه پانو ته نسبت وو. دا اعظمیت کی ابهام ده چې دا قسم ثالث ته د اعظم نسبت سوی ده. دا نسبت ته فعل فاعل ته دا مبهم ده. نو دغه رفع دی ابهام پر تمیز ذکر کړي. تمیز محولا الفاعل په حکم د فاعل کی، یعنی کم تمیز چې رفع دی ابهام فاعل نه کوي دا په حکم د فاعل کی. ولی ځکه تفسیر په حکم د مفسر کی، تفسیر په حکم د مبهم کی. لکه تصله موصول نه بعد ذکر کې نو دا صله په حکم د موصول کې ده، ځکه خدا صله د موصول ابهام لري کوي کنه په هغه سره متحد اصله. دا چې تمیز څه ده؟ دا متحدی هغه چانه چې ابهام لري کی هغه سره د اتحاد ذاتی. نو دا اعظم فعل ده، فعل په معنا فعل لغوي، دا فعل ده نسبت کتاب ته سوی ده چې قسم ثالث ده. اعظمیت نسبت چې فاعل ته وسه چې کتاب ده چې قسم ثالث ده، دا مبهم ده. چلکه دا اعظمیت ته قسم ثالث په کوم اعتبار؟ پانو په اعتبار، مقام په اعتبار، مصنف په اعتبار، چیر په اعتبار. نو دی ویل چې دا ابهام دی رفع په نفع سره، یعنی نفع په اعتبار اعظم. نو ته تمیز رفع دی ابهام فاعل نه وکړه، نو دا محولا الفاعل سے، یعنی د تحویل وسه فاعل نه دار وګرځیدای هغه فاعل نه ابهام لري، نو دا په کوم دی فاعل کې دا معنا اعظم نفع القسم ثالث من منافع ما صنف فيه. لو یو نفع دی قسم ثالث ګوره اعظم پر فاعل نفع دی قسم ثالث لا ولدا تمیز کنه اگر رفع دی ابهام فاعل نه کړو، نو دا معنا اعظم نفع القسم ثالث مما من منافع ما صنف فيه. لو یو نفع دی قسم ثالث د یو کتابونه چې تصنیف سری په دې فن کې نفعن تمیز من اعظم، دا تمیز د اعظم نه لکونه. اوس دلیل وایي چې شټیکس و یو هی مصنف لو یو ځکه دا قیمتي کتاب، بل دا چې د اعظم په خپل نفع په اعتبار اعظم د منافع او د نور کتابونو نه چې په دې فن کې لیکل شوی مشهور کتابونه، اوس نفع ول اعظم و. دا هم داوا د دې دلیل څه ده؟ دا وایي وجه دا چې ترتیب مازیدار وو،
قواعد پکې ډېر وو، تحریر مکمل وو. بس دا وایي لکون القسم ثالث لوی د کېدل قسم دا اشاره کوي چې دا ضمیر قسم ثالث ته راځي. دیو جن چې وکي ځکه مدح د ده کنه ان نفد ده بیانې لکون القسم ثالث لوی د کېدل قسم ثالث نه احسنها احسن د دې نورو کتابونه هي احسن الكتب المشهوره ده احسن د قسم ثالث ها د نورو کتابونه اي احسن الكتب اشاره وکړه تاین مرجع ته چې د حزمیر کتابونو ته راځي. احسن د نورو کتابونو مشهورونه ترتیبا دا بیا تمیز ده چې لکه د احسنیت کې ابهام ده چې دا قسم ثالث د احسنو دا نسبت فعل چې فاعل ته سوی ده دا نسبت مبهم ده. ولی نسبت په مختلف انواع مشتمل کېدای شي. د احسنو په کوم اعتبار احسنو وي ترتیبا تمیز محول الفاعل په کوم فعل اي احسن ترتیبه ترتیب ډیر مصدرو د ترتیب د نورو کتابونو مشهورونه د ترتیب زیاتو ترتیبا هو وضع كل شيء في مرتبته. ذلك ترتیب څه شوی وضع كل شيء اشدول دی هر شي دی فی مرتبته په جای خپل کې هر شی په جای خپل کې چرایي. کم جای المطلوب عند البلیغ چې بلیغ غواړي په هغه چی چرایي. اوس په دې اشکال ده چې دا مرتبته ضمیر چا ته راځي ده دا هی ضمیر شی ته راځي ده که کل شی ته راځي ده که دا هی ضمیر شی ته راځي بیا دا معنی هو وضع کل شی اشدول دی هر شي دی فی مرتبتی په مرتبه دی یو شي کې دا شی چې ده چې دا ضمیر شی ته راځي نو دا معنی چې هر شی به یو شي مرتبه کې ده دا ګډوډی رااله ځکه چې په یو مقام کې ټول شان رااله ولې دا هی ضمیر شی ته راځي نو دا معنی هر شی به چیر دی فی مرتبتی په مرتبه دی یو شي کې دا مضافره چې ده شی نو یو شي کې چې ډیر جان راځي نو دا خو ټول به محل رااله دا یو شی خو به دی چا محلي خامخه نو بعض شان په مناسب مقام کې رااله دا نور ټول شان چې په دغه کې رااله دا به محل رااله نو دا خو ترتیب نسه بلکې دا خو خلط التباس محض ترتیب لا چیرته راغی دا خو بالکل التباس کدا هیڅ می راځي کل شیطان دا کل لفظ ته نو دا معنا وذو کل شین فی مرتبه کل شین هر شی برده په مرتبه دی هر شی چی دا کل افرادی ده هر فرد برده په مرتبه دی هر فرد کې مې دا الله افراد دي کنه نو هر فرد برده په مرتبه دی هر فرد کې نو دا هر فرد دې مرتبه کې به هر یو راځي به دغه مرتبه کې به هر یو راځي هر یو برده په مرتبه دی هر یو کې نو یو په چې کې ولس وړه راځي نو دا خو بیا خلط التباس ځکه دا یو الجا خو به یو سره مناسبي دا نور چې پکې رااله دا خو به مناسبت پکې رااله. جواب دا ده چې دا هیڅ مرچه ده دا کل شی تراجه دا کل تراجه ده دا معنی ده وزه د هر شي ده په مقابل د هر شي کې جمع چې جمع سره مقابل شي فائدہ کوي تقسیم د احاد په احاد نو مطلب دا ده هر یو تخپل محل صحیح ورته دا مراد وزه د هر شي ده په مرتبه د هر شي کې جمع سره مقابل کړه فائدہ کوي تقسیم د احاد په احاد یعنی هر مرتبه ته یو ورکا کومه مرتبه ته چې مناسب وي وسره یو ورکا نو خلق نه رااله یا دا معنی ده چې دا هیڅ مرشد ته راځي ده اللفظ د کل ورسته معتبر ده دا مخشنه ده معتبر دا څه ده هو وضع شیء فی مرتبتی کل کذالک دا کل به ورسته معتبر کی دا معنی چې دا هیڅ مرشد ته راځي ده هو وضع شیء فی مرتبتی رجدول د شاید په خپل جی کې زدول د شاید په خپل جی کې دا ترجمه کل کذالک هر یو بدغه څه کوي دا عبدالحکیم سالکوټی وای چې دا اصل کې کل ورسته معتبر ده دا هیڅ مرشد ته راځي ده نه معنی چې شاید په خپل جی چیر ده کلن کذالک هر یو بدغه څه کوي هر په خبره باندې ولکونی تم و تحریرا بللت وای چې لکه دا قسم ثالث ولی اعظم وجهه تحریر دې مصدر کنه تحریر چې معنی لغوي معنی نه ده لیکل تحریر نه اصطلاحي معنی ده تهذیب الکلام کلام صاف یعنی کې حش و زوائد پکې نه چې کوم شی ته ضرورت یا پکې وي دا معنی
لکونی اتم و تحریرن الوی دی کېدل د قسم ثانی نه اتم و پورا نورو کتابونو نه تحریرن په صفای کې دا وای تحریر لیکلو ته وای خوشخطی باندې مرشته کو مر سبق نه د خوشخطیر شه دا وای هو تهذیب الکلام خوشخطی نه د مراد لغوي بلکې تحریر نه اصطلاحي معنی مراد ده تحریر معنی صاف بیان او تهذیب الکلام صاف مجلس چاته وای چې زیاتی خبرې نه نقصانی خبرې نه چې چاته ضرورت یای و اکثرها للوصول جمعا متن ولګو دا بلیلت وای چې قسم ثالث ولی اعظم وای و اکثرها جمعا للوصول جمعا دا اکثر و نورو کتابونو نه په اعتبار د جامعیت للقواعد سره یعنی د فن قواعد څه دي دا هډیرو کتابو لیکلي وي او قسم ثالث ډیر جامع قواعد پر ولکونی و اکثرها للوصول جمعا و اکثرها جمعا للوصول دا اکثر و دی نورو کتابونو نا جمعا للوصول په اعتبار د جامعیت ته قواعد سره ا قواعد د فن په دې کې ډیر زیات جامع حیثیت سره پراته ځکه وای و اکثرها اکثر الكتب د اشاره کې تعین مرجعات د اکثر و دی نورو کتابونو نا للوصول لپاره د قواعد جمعا جامع قواعد پر دا زیات جامع هو متعلق بموضوع يفسر قوله جمعا دا اوس ترکیب ته تکي او دا فدې سوال کې شرکه دا اکثرها خو اتفت په ما قبل په احسنها پاتمها بن للوصول جمعا دا لام جار وصول مجرور جاسر المجرور ظرف متعلق سے جمعا پوری جمعا ورسته ده جمعا خو مصدر ده ا معمول د مصدر خو په مصدر نه مقدم کیږي ولی ځکه دا مصدر چې عمل کوي د معولی په تعویل دی ان مع الفعل ځکه مصدر خو صرف حدث تکل صرف حدث خو عامل نه واقع کیږي بلکې عامل واقع کیږي فعل تام دا خو فعل لغوي ده په معنا د حدث سره مصدر صرف حدث عامل نه ده عامل فعل تام ده چې حدث می پکې زمانہ می پکې نسبت فاعل ته دی وجه دوی ویل دي چې لکه دلیل وصول خو متعلق ته جمعا پورې جمعا هم مصدر ده ا مصدر چې عمل کوي په خپل معمول کې چې دلته دلیل وصول ده نو دا پس کوي چې د کې تعویل په ان مع الفعل وکي به پس د عمل کوي په دلیل وصول کې ځکه صرف مصدر حدث ته جز د فعل تام ده عامل چې لغت و ذکر ده فعل تام و ذکر ده چې حدث می په کې زمان فاعل درې وړي پکې چې فعل اصطلاحي ده فعل لغوي عمل پر وزن ده بیا نو خامخا به جمع کې تعویل په ان جمع سره کې شچ ان جمع سره وسې داس ترکیب سره ان موصول حرفي جمع فعل ضمیر په کې فاعل دلیل وصول متعلق ته جمع پوری فعل سره فاعل سره متعلق نه جمله فعلیه صله د ان موصول قاعده دا چې ان موصول حرفي ده کنه تقدیم د صله یا اجزاء د صله په موصول حرفي باندې ناروا ده موصول حرفي باندې تقدیم د صلات ناروا ده حرف خو بس صرف ابتدا کې راځي حرف پر خو سیوا د صدارت نه بل تصویر نه جوړیږي حرف تکنه نو چې په صدارت کې راځي نو د تقیه تام سیبه نو جمع څه ده دا چې عمل کې په لیل اصول کې نو دې کې به تعویل کې په ان جمع سره نو ان موصول حرفي ده جمع صله ده لیل اصول متعلق ته جمع سره نو لازم سے تقدیم دی بعض اجزاء د صله په موصول حرفي چې ان ده وطالباتلون ځکه ان موصول حرفي ده صدارت تقاضا کوي موصولات خو اصل صدارت تقاضا کوي به چې حرفي به خامخا صدارت تقاضا کوي دل وجنه چې دا ورسته په فعل داخليږي نو دخول به صحیح به نو څنګه لیل اصول متعلق سب په جمان پورې چې تقدیم دی بعض اجزاء د صله را په موصول حرفي باندې چې ان ده نو دا وایي ورته جواب کې چې اسې دې دور استړې وکړه دلیل اصول پر متعلق مقدر ده داسې ده و اکثر وا جمع للوصول ادا ورسته جمع څه ده د تفسیر دی جمع مقدر ده نو خو جمع مصدر ده
لیل اصول ور سره متعلق ده. ټیک ته جمع چې عمل کوي تاویل به په تاویل په ان مال فعل سره کوي، ان جمع سره به کوي، بس وایې کنه ان جمع للاصول واکثرها ان جمع للاصول. دا اکثر نور کتابونه په دې بار چې د اصول جمع کړیو. نو تقدیم معمول دي سي تقدیم دي سي په موصول نه درغله، خو جمع للاصول نه مقصد کنه دا ورسته جمع تفسیر ده. نو خو به ټیک ته ان جمع ده ان موصول حرفي ده للاصول ور سره متعلق ده، بس خلاص اصله تقدیم معمول چیرته راځي په عامل، تقدیم دي سي چیرته راځي په موصول حرفي. ځکه ویله واکثر د اکثر کتابونه للاصول لپاره د قواعد هو متعلق بمحذوف. دلیل اصول چې ده اته تعلق محذوف سره ده چې جمع انده یفسر قول جمع تفسیر کې دا ورسته جمع ویل کدا تکلیفونه چیشته کې چې وريال ته جمع پټیا بیا شاته جمع تفسیر ګرځي وې دا ځکه کوم لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. دلیل اصول چې ته جمع سره متعلق کې نه ده خو معمول د مصدر سره، معمول د مصدر خو نه مقدم کیږي په مصدر، لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه او نه مقدم کیږي په مصدر. ولی نه مقدم کیږي په مصدر؟ ځکه چې مصدر اصل په عمل کې نه ده، تعویل بیا کې په جمع سره پس به عمل کوي. بیا خو تقدیم معمول دي سي تقدیم دي سیلر علی بعضی اجزاء دي سیلر علی چلیل اصول په ان باندې ځکه بیا زدا سکم چې دلیل اصول به پر به متعلق پټ کچې جمع ده. والحق سره بل جواب کوي والحق جواز ذلك في ظروف لأن مما تكفي رائحه من الفعل. بل جواب کوي چې سړیا دا تکلیفونه مکه و چې ورې للاصول پر جمع پټو منه بیا لیل اصول ور سره متعلق کې بیا دا ورسته جمع تفسیر ګرځي. دې تکلفات ته څه ضرورت ده؟ دا جمع نه ده، دا متأخر جمع دې سره د لیل اصول متعلق. اکته دا اشکال کې چې لیل اصول جار مجرور به چې جمع سره متعلق سره بیا جمع مصدر ده یا بده کې تعویل کې په ان جمع سره تقدیم دې معمول را لای چې لیل اصول ده په موصول حرفي چې ان ده دا جایز نه ده. دا وینا نه سړیا دا نه ده، دا لیل اصول څه ده؟ دا ظرف ته جار مجرور ده، جار مجرور ته ظرف تشبیهی وای، لکه یو ظرف حقیقی ده زمان مکان، جار مجرور ته ظرف تشبیهی وای، یعنی دا ظرف حقیقی سره مشابه ده. څنګه ظرف حقیقی سره مشابه ده؟ لکه زمان مکان فعل نه خالی نه، نو جار مجرور فعل نه خالی نه، جار مجرور به خامخا متعلق وای فعل سره، زیر وجه فعل ته دیر وجه جار مجرور ته ظرف تشبیه وای. وای دا ظرف ته کنه دلیل اصول وای ها، او ظرف کې رائحه د فعل کافی، بوی ور پاره کافی دا مان. ان دې چمته ان زه تعویل نکوم پان جمع سره لسره دغه جمع نه عمل پکې کوي د اصول. وای جمع خو مصدر د سره دا خو عمل پاره وزن ده، وای نه دی وزن کنه دلیل اصول خو ظرف ته جار مجرور ده، جار مجرور ظرف حقیقی سره مشابه ده، ظرف حقیقی فعل نه خالی نه، نو دا جار مجرور فعل نه خالی نه، نو دا ظرف سره مشابه سره، نو دې کې بوی د فعل کافی ده. لسره مخکې جمع ز پټونه دغه جمع پوری متعلق ده، دغه جمع کې تعویل نکوم په ان مال فعل چې تو وای چې للاصول مقدم سره په ان باندې دغه جمع بنفسي کافی د عمل دی للاصول پر، ولی جره للاصول ظرف ته ظرف کې بوی د فعل کافی، الجمع کائن فعل نه ده، بوی د فعل خو پکسته کنه چې یو حدث ده، دا یو حدث ته بوی د فعل وای، مکمل فعل ته مکمل فعل وای، صرف مصدر ته چوي بوی د فعل، نو بس دا بوی پکې کافی ده کنه. جمع کې چیرته ز تعویل کوم پان جمع سره چې تقدیم د لیل اصول راشي په موصول حرفي باندې، ځکه وای ولکه جواز ذالک فی ظرف، حق دا چې دا جایز ده په ظرف کې، لأن مما تکفی ځکه ظرف هغه کبیر نه ده چې کافی ده پر رائحه من الفعل بوی د فعل. بوی د فعل څه معنی؟ یعنی د جمع مصدر څه ده؟ دا په خپل په لیل اصول چې عمل کوي، تعویل م په چې کوه په ان جمع سره. دا خبره شادي